د یو پلار درې زامن څو زامن درې زامن او پلار دې درې واړو ته اراده کړې ده یو نه پایلټ جوړوم بل نه ډاکټر جوړوم بل نه وکیل جوړوم په غټو غټو عهدو باندې به فایز شي لوی تنخواه به راځي په زبان به مزي وي خو د دې سړي چې کومه کور والا وه اکثر دا زنانه ډېرې دیندارې ګورئ خفه کېږئ به نه هغه دا اراده کړې وه چې زه د دې بچو نه یو نه پایلټ جوړوم بل نه وکیل جوړوم بل نه ډاکټر جوړوم هغه مور ورته څه وایي ښځه ورته څه وایي وایي نه سړیه پرېږده ډاکټران او وکیلان ترې نه مه جوړوه او وایي نه نه څنګه مه جوړوه خو ښځه داسې کار به وکړو چې دا یو زوی ماله راکړه دا دوه زامن ستا شو زما خو مور یم څه حق مې جوړېږي دا یو زوی دې ماله راکړه وایي صحیح ده دا یو مې تاله درکړو ته دې څه جوړې خو زه به د یو نه ډاکټر جوړوم او د بل نه به وکیل جوړوم خو به هر حال زما عزتمندو زندگی تیرېدا 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 دې مور هغه ماشوم په مدرسه کې داخل کړو هغه ماشوم نه ښکلی عالم جوړ شو د هغه ماشوم په سر باندې زمونږ اکابرینو شیوخو خپل مبارک لاسونه کېښوستل هغه فارغ شو بل طرف ته وکیل خپل وکالت پوره کو بل طرف ته ډاکټر خپل ډاکټري پوره کړه یو طرف ته ډاکټر برابر شو بل طرف ته وکیل برابر شو بل طرف ته عالم زما عزتمندو جوړ شو نو یو ورځ دا کور والا د خپل خاوند ته وایي سړیه راځه چې نن په دې بچو باندې ازمیښت وکړو امتحان به وکړو چې تا وګټه او که ما وګټه اوس ګورئ چې تا وګټه او که ما وګټله تا ښه کار کړی په خپلو بچو او که ما ښه کار کړی په خپلو بچو خو زما عزتمندو ورته وایي امتحان به څنګه کوو وایي امتحان درله پې زه کوم که نه دې ښځو له خو ډېر چلونه ورځي وایي امتحان درله پې زه کوم زما محترمو ورته وایي څنګه وایي ته داسې کار وکړه په دې کمره کې کښېنه او دا دروازه لږه شان کولا وکړه او هلته نه ګوره اوس د مولانا صاحب د راتلو وخت هم دی او د وکیل صاحب د راتلو وخت هم دی د ډاکټر صاحب د راتلو وخت هم دی ته هلته کښېنه او تماشه کوه زما عزتمندو پلار په هغه کمره کې دننه ناست دی او په دې یو سوري کې پټ پټ ګوري دغه دی چې وکیل راغی چې وکیل راغی چې ویې کتل اوس دې مورې سر تړلی دی او ځان مې زما عزتمندو حالات یې ګډوډ کړي دي او داسې بې سوره ناسته ده وایي مورجانې دا ولې وایي بچیه دې پلار دې ووهلم وایي زه بوډۍ ښځه شومه او دا پلار دې رانه مقه شان د پیغلتوب او د ځوانۍ هغه نخرې پیغې غواړي او زه اوس کمزوري شوی یم اوس خو هغه شان نشم کولی ځکه یې ووهلم وایي دې پلار ته به مو ووایې چې د سړي بچی به شي وکیل څه وایي دې پلار ته به مو ووایې چې د سړي بچی به شي ورنه داسې دفه به در باندې درج کم چې بیا به په حوالات کې پروت وي او بیا به دې د رایستو څوک نه وي پلار چې دا خبره واورېده خدایه خیر دا خو مې ځان دپاره خوړمان تیار کړ ځان دپاره مې بلاګانې تیارې کړي آگے سنو مخکې څه کېږي زما محترمو ګړز ډاکټر را دننه شو ښه مزېدار ټۍ مۍ وغیره چولې ده چې ویې کتل مرجانې اوس وکیل هم داسې خفه ناست دی مرجانې دا ولې وایي بچیه دې پلار دې ووهلم او زه اوس بوډۍ شوې ما او دا پلار دې همقه شان د ځوانۍ هغه نخرې پیښې ما نه غواړي زه اوس هغه نشم کولی په دې باندې ووهلم زما محترمو ډاکټر ورته څه وایي په دې مور خو سړی خفه کېږي وایي دې پلار ته به مې ووایې چې د سړي بچی به شي ورنه داسې ستنه به درله ولګوم چې بیا به چې کم دی بې هوشه پروت او د سره به په هوش کې نه راځي خو ته سړي بچی به شي او په دې مور باندې به مې دا ظلم او ستم نه کې پلار چې دا خبره واورېده دننه چې کم دی ځمکې د سوکان ورکوي چې زه سړی ځان دې غر کو خپل مال او هر څه دې په دې بچو باندې قربان کو ولې ډاکټر جوړېدل داسې اسان دي وکیل جوړېدل داسې اسان دي اول به دې د مال بنیاد وباسي لږ ساعت پس د 12 بجې 1 بجه د مدرسو هم چټي کېږي مولانا صاحب راغی چې مولانا صاحب راغی ډاکټر هم خفه ناست دی وکیل هم خفه ناست دی او د مور هم حالات ګډوډ دي مورجانې دا ولې وایي بچیان پلار دې ووهلم
وی په څه وجه وی بچیا ستا پلار اوس هم هغه شان د ځوانۍ هغه نخرې پیښې ما نه غواړي کومې چې ما په ځوانۍ کې کولې ورته اوس هغه نشم کولی اوس خو بوډۍ شوم او دا پلار دی چې کوم دی ما وهي او ټکوي وي اوس مولانا صاحب څه وایي مولانا صاحب قرآن ویلی دی مولانا صاحب خو تفسیر ویلی مولانا صاحب خو حدیث ویلی چې د الله نه ما سوا که چېرته بل چاته سجده جایز وی محمد رسول الله فرمایي ما به ښځو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکوي مولانا صاحب ورته را شروع شو چې ګوره دا ستا خاوند دی چې دا تا ته وایي چې داسې کوه خو هغه شان کوه که خبره منه مورجانې که دې خاوند ونه بخلې الله دې نه بخي خاوند له ولې تکلیف ورکې شروع شو ورته پوه قرآن او حدیث یې ورته بیان کړ چې خاوند کومه شپه د ښځې نه خفه تېره کړه ټوله شپه په دې ښځه باندې د الله لعنت ورېږي مورې خاوند مه خفه کوه زمونږ پلار دی خو ستا خاوند دی مړه خو چې دا خبرې پلار واورېدلې پلار یې چې کوم دی بس دروازه کولا وکړه او رامنډې کړه او د عالم مولانا صاحب له غاړه ورکړه او ښځې ته وایي چې تا وګټله او ما وبېلله زما عزتمندو دا واقع مې دې دپاره بیان کړه چې دې بچو ته د سکول سره سره لږ د دین تربیت هم ورکوئ لږ دین هم ورته ښایئ قرآن هم ورته ښایئ د محمد رسول الله مبارکې طریقې هم لږ دې بچو ته ښایئ یو طرف باندې بچي مه بوځه قسم په رب العالمین که دا بچي ستا د سر قاتل جوړ نه شو که دې بچو ته تا قرآن ونښودو د جومات او د مدرسې لار دې ورته ونښوده دا بچی دې د مولانا صاحب په صحبت کې کېننولو یاد ساته د دې مولانا صاحب زما عزتمندو دا کلیپ به انشاءالله په سوشل میډیا باندې پروت وي او بیا زما دا کلیپ واوره